نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا صدق الله العظيم. سورة بني اسرائیل انزل لسم پارا یوش پیتم آیت تے فمخی رکو کی دا شیطان دشمنی اللہ پاک بیان کرا اس پدے رکو کی دا شیطان دا دشمنی واقعہ بیانی آدم علیہ السلام واقعہ مخی تکرارن ذکر شویدہ کلچ اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کو فرشتوں تی حکم کو تاسو تسجد اوکے پس دا امتحان اخسترنا فرشتوں آدم علیہ السلام تسجد اوکڑا ابلیس دا فرشتوں پس سب کی بزرگ گرزیدو اللہ رب العالمین دا حکم مقابلے اوکڑا او سجدہ آدم علیہ السلام تاونکڑا ابلیس اللہ رب العالمین توئی چتا اغا بندہ چتا خٹ دے پیدا کردے اغا پما باندے اچھتے لحاظا زستادا خبر نمنم نافرمانی کو اول انکار کو دوجہ دا حسد او دا تکبرنا او دا دین بعدی اللہ رب العالمین نا مطالب اکڑا چا اللہ پاکا ماتا دا قیامت پوری جند راکا ابلیس شیطان تا جن اللہ پاک ورک دبیا تکبرو کو او دیر غٹا دعوی اکڑا قسم اکو چی زباد دی آدم علیہ السلام اولاد گمراہ کو دی بستان بیلار کو مستا مخالفت و نافرمانی بکی اللہ جل شانہ دی ابلیس تا او فرمایت چستا دے لاس خلاسی چی سکولشی اکاتو اوستا ٹول کسان را جمشی او سمرا محنت چی کوئی تاسو تدلتا اختیار دی لیکن دا یاد ساتا چی چاہم در آدم علیہ السلام پا بچو کی استام ملگرتیا اکان استا سر بیوزی جہنم تزی پا دی اقبل آوازنو باند خلق را جمع کا ددیب مالنو او ددیب اولادن کی ددوی سر شرک جوڑ شا اس دا شیطان آوازن سری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی دا گانے او سندرے دا شیطان آوازن دا شیطان پمالن کی دا انسانان سرا شراکت سری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی دا حرام مال کی انسان گٹی او خرچ کوی ندی کے وسر شیطان ملگرے اولاد کی دا شیطان دا دی بنی آدم سر سنگ شرکی نکم بچی چی دا زینان پیدا کی گی پا حرام او ناجائز طریقے سرا نو دغ بچوں کی دا دی سر شیطان ملگری او شریک دی کے شیطان نو پا مال کم شیطان شریک اولاد کم شیطان شریک اوازنم دا شیطان او دا دین علاوات دا دی سر وعدیم کو نو شیطان دا انسان سر وعدہ کئی چی اسم نشتو زد ملگرے قیامتم نشتو سزام نشتو جہنمم نشتو لیکن اللہ پاک فرمائے چی دا شیطان دا ٹول وعدی دا پدروغ دی مکی پسور ابراہیم کم تیر شوی دی چی کل جہنم تا شیطان او انسانان دا ملگری لال شی ناغیب دے شیطان باندے ملامت یا اچھا نو شیطان بوتوی چیزان ملامت کئی ما ولی ملامت ما خطاس سپزور دا مرین نوی نیولی چیزان سر میں ملگری کڑی
خالی دعوت میں درکڑے و تاسو قبول کڑے و ځان ملامت کی ولی مقبلو زخواستاسو اس قسم مدد اس نشم کولی او تاسو سره ما صرف د خلی وعده کړي زه خپل وعده نه پوره الله در سره کړي وي هغه مو نه منلي او چې ما در سره کول نه هغه مو منلا ځان ملامت کوي ما ملامت مکه سوره ابراهيم کې تیر شي نو الله پاک فرمایي د شیطان دا وعده ټول د درو چې کله شیطان دا قسم کو چې آدم علیه السلام د اولاد به گمراه کو ستا مخالفت کی بے ادرو اللہ پاک کو فرمائل زما پنیکانو بندگانو باندستا طاقت نہ چلی اغی سر زما امداد شامل حال بھی اغی بسرد دی چی تب کوشش کے استا خبر بنمنی اغب مومنان و نیکان خلقی اغی باند بستا غلب نرازی او جا اللہ پاک دخل وحدانیت دلائل بیانے چې تاسو وګورئ په دې اوبو کې په دریابونو کې تاسو کشته ګرځوئ دا کشته د اوبو د پاسه د اوبو په سر باندې روان او تاسو څومره تجارتونه په دې اوبو کې درانه بوجونه په دې کشتو کې روان نو دا د کشته د ډوبېدو نه بچ کوونکي څوک دي نو دا خو یو الله تاسو چرته سوچو کې یو معمولی غنتی زره شګه دی اوبو کې واچو دا ښکته معمولی غنتی کاڼې واچو دا اوبو کې ښکته او دا څومره غټې غټې کشتې سمندري جهازونه دا نه ډوبېږي دا یې څوک بچ کوي د ډوبېدو دا یو الله پاک یې بچ کوي بل د دې مشرکانو قباحت الله پاک ذکر کوي چې مشرکان تاسو باندې چې کله سختی راشي او په دریاب کې در باندې هوا ناموافق راشي او د ډوبېدو یره مو پیدا شي نو په دې وخت کې تاسو आवाज چاته دا ښکارا خبر ده چې یو الله ته کوي چې منګه بچ کا بیا به منګه کفر او شرک نه کوو نو چې کله الله نجات ورکي دی بیا په خپل کفر کې مبتلا شي الله فرمایي دا تاسو قباحت دي چې تاسو په تکلیف کې ما یادوي او په راحت کې بیا شرک کوي او بیا الله پاک خپل عذابونه ذکر کوي ولې تاسو زما د عذابونو په امن کې چې تاسو ایمان نه وروړي او کفر کوي که پتا سو باندې په اوچ باندې عذاب راشي او لکه قارون مپزمک کې ژوندۍ خحکم نو سوچته چې تاسو به بچ که پتا سو باندې عذاب راول او لکه د لوط علیہ السلام در باندې د کانو باران حکم نو سوچته چې تاسو بچ یا پتا سو باندې تیزی هواګان راول لکه د عادیانو سمودیانو بشان و هلاک کم نو سوچته چې تاسو بچ کی نو چې هغه شرک او کفر کړو او هغه هلاک شوی نو تاسو د مکه مکرمه مشرکان ولې د کفر کوي د هلاکت نه یریږي او بیا الله جل شانه د بنی آدم فضیلت ذکر کوي چې دی بنی آدم تمنګا په نور مخلوقات باندې فضیلت ورکړي پیغمبرانو ته الله رب العالمین په فرشتو باندې فضیلت ورکړي په خاص فرشتو باندې بیا د فرشتو نه بعد عام اولیاء او بزرگان او نیکان خلق د دې فضیلت په عام فرشتو باندې د خاص فرشتو نه بعد او بیا د عام فرشتو فضیلت دی په نور ټول انسانانو باندې چې کوم اولیاء او نیکان دي اوس دی انسان ته دا مقام دا اوچت ولې ملو الله پاک دا درې قسم خلق پیدا کړی یو ته انسانان وي بل ته زناور وي او بل ته فرشتي دي زناور کې قوت شهوانی او غضبانی پیدا کړی دي او عقل او شعور پکې نه دي پیدا کړی نو دي نبويږي ارسک فرشتوں کی قوت غضبانی شہوانی نہ دے پیدا کرے صرف عقل پکے پیدا کرے هغه صرف د الله تابعداري کوي د سر گناہ کوي نه او پد انسان کې دواړه پیدا کړي قوت شہوانی غضبانی نه علاوه عقل پیدا کړي نو کده د عقل غالب شو نو دې د فرشتو نه اوچت شو لک آدم علیہ السلام مرتبه تګور
او کده دو عقل مغلوب شو شهوانی او خواهشات د غالب شو نو دیو بیا په زناورو کې بدتري لکه کافرانو ته ګوره. الله فرمای اولئک کل انعام بل هم اضل، دا کافران په شان د زناور دي. ولی زناور کې عقل نشته غلا گزاره کوي او د انسان کې عقل شته بیا هم دومره بیکاره دي نو دی د زناورو نم بدتر شو. نو معلومه دا شوه که انسان دی عقل تابعداري وکړي او د شرع تابعداري وکړي او شهوات مغلوبه کړي نو دی به الله جل شانه د فرشتو نه اوچت کړي. او کنا د خپل خواهشات غالب کړل او عقل او دین او شرع پرېښودله نو دی به دومره بیکاره شي لکه زناورو نه به هم بدتر شي. نو انسانانو کې مسلمانان دا اوچت دي او په انسانانو کې کافران دا ښکته دي. انسان ته دا فضیلت الله پاک ورکړی دی د نورو مخلوقاتو په نسبت په ډېرو څیزونو باندې انسان اوچت دی. یو واقعه مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې انسان الله څومره ښایسته پیدا کړی. یو وزیر عیسی ابن موسی د خلیفہ ابو جعفر منصور د دربار وزیر هغه خپل ښځې ته ووی انت طالق ثلاثا اذا لم تكوني احسن من القمر. ته په درېو ګاڼو باندې طلاق یې که چېرې ته نه احسن من القمر د سپوږمۍ نه ښایسته نه یې. په درېو طلاقو طلاق دربار کې مسله ښکاره شوه چې وزیر صاحب غوسه شوی دی او ښځې ته یې ویلي که د سپوږمۍ نه ښایسته نه نو ته په درېو طلاق. خلک حیران دي، وزیر صاحب هم خفه دی، غوسې نه خبره کړې. اخر د مسلو د حل لپاره ډېر زیات وګرځېده خو چا ولې جواب نور خو بس یې به ښځې نه خلاص کړي. ولې ستا ښځه خو د سپوږمۍ نه ښایسته نه، د سپوږمۍ ته ګوره ستا ښځې ته. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شاګرد په دغه دور کې فقیه ناست هغه ته مسله راغله چې صاحب ټول معامله خرابه ده، کار خراب او ته وایي اسم نشته. وزیر صاحب ښځه همغه شان ده او زړه په زړه ده، اسم نشته. وایي ورته دا دې څنګه مولیان نه پوهېږي ته پکې مولا مسله کې. اغوتی قرآن کریم کہ اللہ رب العالمین فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. انسان من پا دی ټول مخلوق کی خیستہ پیدا کر. استاد آخذ دا سپوږمۍ نه خیستہ دو نو خذ طلاق نشو. نو معلوم ادا شو چې دا وزیران هم کله محتاج شو نو علماء لره. اغه نن سبا ماحول جدا دی چې دا وزیران او بادشاہان د علماء سره نه لګي. بہرحال اللہ جل شانہ انسان په ټول مخلوق کې بهتر پیدا کړی دی او کله کله خپل مقام او پیژن. الله جل شانہ فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او یاد دا وقت چې موږ وی فرشتو تا سجده وکړه آدم علیه السلام ته. فسجدوا پس دی ټول سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس او نکړه. قال ابلیس وی اسجد لمن خلقت طین ایزب سجدو کوم هغه چاته چې تا پیدا کړی دی د خټې نه. زه د اور پیدا زه پرې مو دا خو بیکار. قال شیطان وی ارایتک ما ته خبر راک هذا الذی دا صفت کرمت علی دا بندا چې تاغه ته فضیلت ورکړي په ما باندې. لئن اخرتنی لا یوم القیامت کچرتا زرستکم قیامت تا لاحتنکن ذریته الا قلیلا. زبخام قاستا مخالفت کرا ولم دد بچی مگر کم کسان. قسم ہو لاحتنکن لام تاکید بانون تاکید تقیل دا مضبوط یعنی ضرور بھی ضرور قسم کوم چې زبخام آدم علیہ السلام دا بچو ټول گمراہ کو وکړل ګرانه بچو. قال الله پاک کو فرمایي اذهب ذا فمن تبعك منهم چاچستا تابعداري وکړه آدم علیہ السلام دا بچونا. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا پس یقینا جهنم بدل استاسو دستاسو د پاره پورا بدلا. کم دې ملګری شو بس تاسو به ځي جهنم. واستفزز من استطعت منهم
او ترا اخوجوا من هغا چالرا استطاعت منهم چه تابداری اکرستانا استا تابداری اکرد دوینا بے صوت کا پخبل آوازن سرا پڑم توب سرا پگانو بجانو سرا واجرب علیہم بخیلک ورجلک او تراکا گپتی باندی پل سوار شیطانان او پیاد شیطانان یعنی چستا سمر شیطانان دے پول پور خوشی وشارکم فی الاموال والاولاد او شرک شدوی سرا مشارکتو کدوی سرا ددوی پا مالونو پا بچو کی وعدهم وددوی سر وعدو کا وما یعدهم الشیطان الا غرورا او وعدن کی ددوی سر شیطان مگر ددو کی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان یقینا زما بندگان چی نشتا استادا پارا باقی بانی سغلبا زمانے کان بندگان وکفا بربک وکیل و کافی دی سارب کارساز ربکم الذی استاس رب اللہ اغازات دی یسجی لکم الفلک فی البحر چی جارے کے استاس دپارا کشتے پا دریاب کی لتبتغو من فضلی دپارا دی چی تاسو لٹے فضل دا اللہ یہ نزالت تجارتو کی انہو کان بکم رحیما یقینا جے اللہ پاک پتاسو مہربانا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اور کل چراشی پتاسو باندے تکلیف پا دریاب کی ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ غائب شستاسو نٹول خدایان مگر اللہ نا اللہ نے علاوہ ٹول خدایان دا نبی پاک فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ فَسَرْكَرَ چَلَّا پاک تاس نجات در کی اچھے طرف تدوبون مرا اباسی غرقیدون مبچ کی آرستم تاسو بیاراز کی دی ایمان کا وکان الانسان کفور او دی انسان ناشکر اللہ اب امنتم ان یخسب بکم جانب البر اے تاسو فامن کی چی خف کی اللہ پاک تاسو فجانب دو اچھی کی پشاند قارون او یرسل علیکم حاسبا یا رہوری پتاسو باند دکانو باران ثم لا تجدو لکم وکیلا بیاتاسو نمومید اخبرزان دپارا سک بچ کے ان کی ام امنتم ان یعیدکم فی تارتا اخرى یا تاسف امن کی چی تاسف واپد لارشی دریاب تبیا فیرسل علیکم قاسفا من الریح پس راولی پتاسو باندی سخت ہوا فیغرقکم بما کفرتم پس غر کی تاسو پسف دا کفر ثم لا تجدو لکم علینا بی تبیعا بیا تاسو نمومید اخبرزان دا پار زمن پا مقابل کی سوک مطالبی والا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ او بتاقی سرم عزت ورکڑی بنی آدم تا فعلم سرا فخبر سرا فخوص فتن سرا وحملناهم فی البر والبحر او منگوی سوار کڑی دی پا اچا کی پا سارو باندی او پا دریابنو کی پا کشتو پا جازنو کی ورزقناهم من الطیبات او منگ رزق ورکڑی دی انسانانو تا پاک رزق وفضلناهم على كثير او مبارکڑی دی انسانان لر پڑیو خلقو باندی ممن دا اچانا خلقنا چمنگ پیدا کری تفضیلا پا فضیلت و پا غوروالی سر باقی دوان الحمدللہ